बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद ده تاسو ټول به روغ جوړ صحت سره یې. نن به د کورس سټارټو. اډوانس اول به بیسیک زده کولو کوشش کوو او بیا به ورو ورو اډوانس طرف ته ځو. ګټونه ضروري سوات اف ایکس کرپټو یوټیوب چینل کوم چې په سوات اف ایکس کرپټو په نیم باندې ये 1150 सब्सक्राइब पूरा شوي دي. که چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. په دې چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسز هم ملاویږي. ښه پرفیکټ زونز تاسو ته شیر کیږي ډیلی بیس او پلی لیست ویکلی انالیسز پلی لیست پکې هم ایډ دی. که تاسو ویکلی انالیسز پکار وي نو په دې چینل کې تاسو ته ملاویدی شي. نیکسٹ ویک کې کوم ځای کې باینګ اپورچونټي ملاویدی شي او کوم ځای کې سیلینګ. دغه شانتې اوس به هم د بیسیک کورس زده کړه کوشش کوو. الریډي بیسیک کورس اپلوډ دی. که څوک دا کتلی شي 14 ویډیوز دي نو ډېر څه ملاویدی شي تاسو ته. لرنینګ د 14 ویډیوز نه ښه بھرپور لرنینګ ملاویدی شي. دا هم ضروري وګورئ. که چا نه کتي بیا یې وګورئ. مست کتل پکار دی. او چینل چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. راځو کورس طرف ته. نو کورس سټارټو. کورس به د نه لیبل واخلو. اولنی ټاپک پسې فری بیسیک. دا به فری تیر کړو. بیسیک لرنینګ سبای بیسیک لرنینګ. ټاپک به زموږ بیسیک لرنینګ. دا به 18 کو چې تاسو ته ښه ښکاري. نو بیسیک لرنینګ کې به موږ څه ډسکس کوو؟ ټرینډ. څه به ډسکس کوو؟ ټرینډ. TREND موسٹ امپورټنٹ بیسیک ټاپک دی. د ټولو نه بیسیک ټاپک ټرینډ دی. ټرینډ به ډسکس کوو. په ټرینډ کې بیا 2 آپشنز دي. 2 ټایپس دي ټریډینګ کې. آپشن کم کم دي. یو آپشن دی یا به اپ ټرینډ وي یا به ډاون ټرینډ وي. یا به اپ ټرینډ وي یا به ډاون ټرینډ وي. دا به نن زموږ مین ټاپک وي. د مین ټاپک بیسیک دی. دې نه به ورو ورو اډوانس طرف ته به ځو. اپ اور ډاون. یا اپ ټرینډ وي اپ سیټ روان دي یا ډاون ټرینډ وي ډاون سیټ ته روان دي. د دې کې یو سیټ ته چاته موومنټ پاسبل نشي کېدی. دا سټیپ بای سټیپ روان دي. یا سټیپ بای سټیپ اپ ټرینډ کې روان دي سیده به نه روان. یا سټیپ بای سټیپ ډاون ټرینډ کې روان دي. څنګه سټیپ بای سټیپ؟ یا به اپ وي بیا به لږ ډاون کېږي. بیا به اپ سایډ لږ ډاون سایډ اپ سایډ لږ ډاون سایډ. داسې سټیپ بای سټیپ موومنټ به روان دي. دغه شان د ډاون سایډ به هم سټیپ بای سټیپ ورو په کته روان دي. دې ته به موږ څه وایو؟ ډاون ټرینډ. د هر شي خپل وخت دی. کله اپ وي کله ډاون وي. دغه شان دی په فورکس ټریډینګ کې هم چارټ کله اپ وي کله ډاون وي. نو اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ کې بیا یو بل ټاپک دی سټرکچر.
سره structure پکې یو مین ټاپک دی. په structure کې بیا 4 خبرې دي، 4 خبرې دي. 4 خبرو کې اولنۍ دی expansion. څه دی؟ expansion. دویم دی retest. retest پکې دویم آپشن دی. دریم پکې دی high. simple high. څلورم پکې دی low. دا 4 points به اوس ډسکس کوو. دا 4 points. نو 4 points څنګه ډسکس کوو؟ اولنی دی expansion. نو ډېر مومنټ به پکې شوی، ډېر مومنټ هغې ته به موږ څه وایو؟ expansion. لږ مومنټ به پکې کېږي، هغې ته به موږ retracement وایو. کله چې ډېر مومنټ وشي هغې ته به موږ expansion وایو. کله لږ مومنټ وشي هغې ته به retracement وایو. ډېر مومنټ به څه وایو؟ expansion. او لږ مومنټ به retracement وایو. دا expansion او retracement دغه شان په ډاون ټرینډ کې هم ډېر مومنټ ته به څه وایو؟ expansion. لږ مومنټ ته به څه وایو؟ retracement. ډېر مومنټ ته به څه وایو؟ expansion. او لږ مومنټ ته retracement یا retest. دلته اوس دا retest لږ مومنټ شي او دا ډېر مومنټ وشو، دې ته به څه وایو؟ expansion. لږ مومنټ ته retest. په structure ډسکس کوو. په structure کې یو پوینټ تاسو پیژنو expansion څه ته وایي او retest څه ته وایي. بل د expansion اولي پوینټ او اخرني پوینټ high او low وایي. دا یو expansion ده. so دا expansion. نو last point څه وایي؟ last point low وایي. نو ته وایي low. او high point مطلب ټاپ پوینټ څه وایي؟ high. expansion. دا ډاوني او که اپي نو دا دواړه سیمي. دا جدا expansion دی. کوم یو؟ دا اوس جدا expansion دی. دا یې دې ځای نه سټارټ شوی دی او په دې ځای ختم شوی دی. دا جدا، دا high شوه، دا high او دا بل low شوه. دا د expansion low او high. low او high زما په خیال تاسو پیژندو. دا جدا expansion دی. دې ځای پورې سټارټ شوی دی، دې ځای سټارټ شوی، دې ځای پورې کمپلیټ شوی. نو دا بسې high او دا بل پوینټ بسې low. high او low. نو په دې ځای کې زه غلط شومه، بلکې غلط نه شوم. تاسو اکټیو یې که نه یې. نو غلطیانې به پکې زه په قصد کومه چې تاسو یې زده کوئ. تاسو به زه کنفیوز کوم ډېر. په دې اډوانس کورس کې به زه تاسو ډېر زیات کنفیوز کومه. نو څوک چې کنفیوز شو هغه به یې زده کړي او څوک چې نه کنفیوز کېږي هغه به نه یې زده کوي. دا هلته خو درته ما پوینټ کلیر کو. ما په کوم ځای کې زه غلط شومه نو هغه پوینټ تاسو په کمنټ کې ویلی شئ چې په دې ځای کې تاسو غلط شو، چې ما ته به هم پته لګي چې تاسو اکټیو یې. بل ځای کې که ما غلط نالج درکو نو تاسو ما سره شیر کولی شئ کمنټ کې. دلته خو تاسو له ما پوینټ درکو، بل ځل به زه تاسو دا نه وایم.
تاسو به خپل ماته وایي چې سرجی دا تاسو غلط ډیسکس کړی دا و ډیلیټ کو وس راځو دا شانتي ایکسپنشن لاست پوینټ او ټاپ پوینټ مون های وایو لاست پوینټ لو وایو دا سیم په ډاون ټرند کې هم مونږ د ایکسپنشن ټاپ پوینټ های وایو او ډاون پوینټ لو وایو دا یو ایکسپنشن دی دا بل بیا جدا ایکسپنشن دی دې ځای نه سٹارټ شوی دی او په دې ځای ختم شوی دا جدا ایکسپنشن دی نو ټاپ پوینټ اف کې څه وایو های او لو پوینټ اف کې څه وایو لو بیا های دا جدا ایکسپنشن دی او بل لو نو سټرکچر کې تاسو سو پیژندل سټرکچر کې ایکسپنشن ریټیسټ های او لو سټرکچر دا سمپل سټرکچر دی یو پکې ایکسپنشن دی یو پکې ریټیسټ دی او بل پوینټ پکې صحیح بل پوینټ پکې صحیح لو او های دا به صحیح سټرکچر بیس دا څه شو سټرکچر دې ته ولیکو دا به صحیح سټرکچر دا یو سټرکچر دی دا بل سټرکچر دی څو سټرکچر شو ډیلیټ کو دا ولر خپل کاپی شو دا دی لو سره نو دا سټرکچر شو دا به ډیلیټ کو دا یو دا کاپی شو دا به بیا ډیلیټ کو دا یو بیا ډیلیټ دا به ډیلیټ کو دا به ډیلیټ دا نو سټرکچر کې های لو ایکسپنشن او ریټیسټ چې کله بل ایکسپنشن ډن شو ایکسپنشن ډن شو دلته به اوس موږ د ریټیسټ پوینټ کلیر کو چې ریټریسمنټ د کوم ځای نه راځي ریټریسمنټ د کوم ځای نه راځي دی به روان دي اپ سایډ ته به کوم کینډل روان دي ریډ کینډل اپ سایډ ته ریډ کینډل روان دي اپ سایډ ته به کوم کینډل روان دي ریډ کینډل کله د ریډ کینډل لو بریک شو زه فقط څه غلط لګیم تاسو اکټیویټ کله د اپ سایډ کینډل لو بریک شو کوم کینډل د ریډ کینډل لو بریک شو کوم کینډل د ریډ کینډل لو بریک شو اخرنی لاست کینډل لو بریک شو زموږ بسې ریټریسمنټ سٹارټ شي ریټریسمنټ شروع بشي ساين اف ریټریسمنټ مونږ ته ملاو شو چې اوس کوم ځای پورې تللی شم د دې ایکسپنشن 50% ایریا پورې هم تللی شم او د لو پورې هم تللی شم او واپس های پورې هم تللی شم کوم ځای چې سٹارټ شي دا و د ریټریسمنټ area of retest
area of retest دلته بیا کوم کینډل راځي green candle کوم کینډل به راځي green candle د 50% پر هم راتلی شي 50% موږ څنګه معلومولی شو په دې لو کېدو او های پورې ډرا کړو دا 50% پر هم راتلی شي او د لو پر هم راتلی شي او واپس په کوم کینډل ریډ کینډل ریډ کینډل به واپس دې ځای پر واپس هم راتلی شي دا به ټوټل سي ایریا اف ریټیسټ کله دا ایریا بریک شو یا اپ سایډ ته یا ډاون سایډ ته هغه به زموږ کم پوینټ دی ایکسپینشن کم پوینټ به کله ریټیسټ ایریا بریک شي هغه به زموږ کم پوینټ دی ایکسپینشن دا به ډیلیټ کوس دا اپ سایډ ته کم کینډل رواني دا گرین کینډل به رواني دا گرین کینډل لاست گرین کینډل کله لو بریک شو زمون ته وسه ملو شي ساين اف ریټریس چې ریټریس سٹارټ شو کوم ځای پورې پوسیبিলিټی شته 50% پورې همشته 50 نو واپس کېدای شي او د لو پورې همشته چې د لو نو واپس کېدای شي های پورې تللی شي کله های پوینټ د ایکسپینشن های بریک شي یا لو بریک شي نوې ایکسپینشن سٹارټېږي کله د زوړ ایکسپینشن های یا لو بریک شي نوې ایکسپینشن سٹارټېږي دا به اوس څه ډیلیټ وکړو تاسو ته دا کلیر دی دا کینډل به ډیلیټ کو اوس راځو ریټریسمنټ سٹارټ شو پرس کا 50% پورې وشو بل پوینټ سره یا 50% پورې کېږي یا د دې لاست ایکسپینشن چې دی سیکنډ لاست یا د هغې های پورې کېږي ریټیسټ کوم ځای پورې پاسبل دی 50% پاسبل دی یا سیکنډ لاست ایکسپینشن چې دی د هغې های پورې پاسبل دی یا د لو پورې پاسبل دی واپس کېدای شي کله یو کینډل دلته کلوز شو باډي سره دا به زموږ څه ایکسپینشن وي دغه شان دی په ډاون ټرینډ کې اذان وایي د جمعې ورځ ده دا ټاپک پوره دی دا اپ ټرینډ بل کې به ډسکس کو ډاون ټرینډ او بیا به لایو پر ریټریس هم وکړو لایو پر ریټریس دلته درته سمپل خیم سمپل دلته درته شو کوم دا ایکسپینشن روان دی لو نه بریک کېږي اخرنی بای کینډل لو نه بریک کېږي اخرنی بای کینډل لو نه بریک کېږي چې کله اخرنی بای کینډل لو بریک شو دا اخرنی بای کینډل دی د دې لو بریک شو دا ریټریسمنټ سٹارټ شو دا چې بیا بریک شي دا های چې بریک شو دا ایکسپینشن سٹارټ شو بیا اخرنی بای کینډل دا دی د لو بریک شو دا څه شو ریټریسمنټ سٹارټ شو چې کله های بریک شي ایکسپینشن سٹارټ شي ایکسپینشن دا به ښه په ډیټیل باندې په چارټ کې ډسکس کوو او دغه ټاپک کې کم پوینټس چې هغه تاسو ځان سره نوٹ کولی شئ د بل ویډیو په اجازت غواړو د الله په امان الله حافظ